الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم وكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم الصدق عند ربهم وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سورة يونس ترتيبا دا سورتون دا قرآن نهم نمبر سورت لسم نمبر اور نزول کی 51 نمبر اور دا بعد بنی اسرائیل وقبل الهود، بعد بنی اسرائیل وقبل الهود. او دي كده نفي دا الشرك في الشفاعة. ودا نزول لدي دور اخير دا مكي معزومي. ترتيبا دا سورتون دا قرآن اللسم والنزول كي 51 بعد بني اسرائيل وقبل الهود. او دي كده نفي دا الشرك في التصرف في الشفاعة. ودا نزول لدي دور اخير دا مكي معزومي. او دي كي دا تفريد بما قبل من. نو مخی سورتونو کی سورة توبہ و انفال کی قوانین جہاد و اعلان جہاد نو کله چې جهاد شو نو بیا با قانون د الله او په قانون کې به د چا شراکت او سفارش نه قبلي. قانون کې به د چا شراکت او سفارش نه قبلي. دي صورت کی نفی دا شرک فی شفاعت شو. دي زي پوری مسئلہ دا نفی دا شرک فی تصرف ودلتا کی نفی دا شفاعت او دلته کې د سورۃ بقره د مضامینو اعادم ده. او دې سورۃ بقره د مضامینو اعادم ده. او دې سورۃ کې دي چې غیر الله په الله منی فشفاعت کی ضرور موئے او میں په مشکلاتو کی رابله. او دا دعوت صورت چې دا درې ځله دا دعوت ذکر کیږي. اول اشارتن، دویم توضیحا او دریم تفصیلا. اول اشارتن، دویم توضیحا او دریم تفصیلا. او دې کې دلایل عقلیه دي، بعضی د غیبدانۍ او بعضی د کارسازۍ. دلایل عقلیه بعضی د غیبدانۍ او بعضی د کارسازۍ. او یو پکې دلیل وحی دی. او ابتدا کې ترغیب دی او دارنګې تمهیدن پکې ذکر دی. او په درمیان کې بطور نمونه تخویف دنیوی د موسی علیہ السلام، نوح علیہ السلام او د نور انبیاء واقعات. موسی علیہ السلام، د نوح علیہ السلام او د نور انبیاء واقعات. آخر کی تسلی ہے، آخر کی تسلی. الف لام را اللہ علم دے بمعنی دی حروفوں نے. یا الف
لام را الف لام انا الله ارى انا الله ارى ز الله ما بينم تلك آيات الكتاب الحكيم تمهيد مع الترغيب تلك آيات الكتاب آيات الكتاب دي الحكيم ده حکمت نه ډک ده حکیم چې د کتاب صفت راشي نو دلایل عقلیه کله کله بګیون دلیل نقلی راشي او چې مبین صفت راشي نو دلایل به سي نقلیه اکان الناس عجبا ام اوحینا الى رجل منهم دا زجر دی اشترا خلقو د پاره عجیب خبره چې ما لګل په یو سړی منی منهم د دوینا وحی مرا لګل او ان انذر الناس دا ان تفسیریه سره پر راغل دې لپاره او ان تفسیریه څه ته وی هغه ان چې پکې معنی د قول وي ان تفسیریه څه ته وی هغه ان چې پکې معنی د قول وي چې ویرو خلق زیر ورکا کسان چې مؤمنان دي د دې لپاره قدم صدق مرتبه کامله ده پنځ درب د دې قال الكافرون وی کافران ان هذا لشيء عجاب کافران سو ان هذا يقينا لساحر مبين ساحر اختار ان هذا لساحر مبين دي انا ناخذ اسوي دي ها إن ربكم الله الذي دليل عقلي أول نمبر ودليل بعد تفريق إن ربكم الله الذي يقنن أستاذ وعزاد إحتراكري أسمان نظمكي في 6 أيام وشبق روزكي یوم د دنیا نه دی مراد او دا لپاره تفهیم د مخاطب دې سړي ته خلک ساحر وي وجه سره وجه دا چې دا مسله کوي ثم استوى على العرش بقائم شو پارس منی استلاء يليق بشانه استلاء يليق بشانه ذکر امام بنیفر رحمت الله علیه مسلک دار چې استوا معلومه ده کیفیت مجهول له والسؤال عنها بدعت او دې باره کې سوال کول بدعت ذکر ثم استوى على العرش ذکر توې خدای پاک داسې ناست لکه څنګه چې مجسمه او غیر مقلد نو بیا خدای له وجود ثابتي عرش باندې ناست دی موږ ته څه پته څنګه ناست عرش باندې له پاسه کرسۍ ده په کرسۍ باندې خدای ده الله ده زمونږ کار سره چې بره باسونه کوو چې کوم شي موږ ته ضرورت نشته دومره موږ ته ضرورت دی چې بس الله ویلي دي موږ په هغې ایمان ده بس موږ ناب ټول څه له کوو ځکه زر په خپل مضروب مشتمل نو عرش بیا د الله نه غټ غني کفر لازمي وړو کې غني نو غټ شي وړو کې څنګه راځي و دې وجه نه موږ یو چې استواء يليق بشانه او چې کله الله رب العالمین اسمان دنیا ته راکوشي نو عرش خالی شو موږ چې دې قصو کې څه کوته نه وکانه عرشه على الماء ځکه عرش مخلوق دی چې عرش کله نو الله چرته نو د دې وجه نه په دې معاملاتو کې ګوتې وهل نه دي نه دې ته علم دی دې ته قوتینګاري او مشروطي یعنې پوری خاصه خداوندي ده په دې کې ګوتې وهل نه بعضې خلک چې دی مړو کې ګوتې وهي بعضې خلک هلکه ژوندو کې واخلي مړو سره د کار څه لاره کې ناستل پکار ثم استوى على العرش
او يدبر الامر دا څه شو دا تفسیر ثم استوى على العرش مطلب څه يدبر الامر تدبیر د کولو کارونه دا اشارتن دلیل شو وما من شفيع نشتري بالشفيع الا من بعد اذن مگر پس د اذن د الله رب العالمین ذالکم الله موصوف په دې صفات سره الله چې رب تاسو له عبادت کوي د الله رب العالمین سوچ نه کوي تاسو دی الله رب العالمین کو واپس تاسو دا تخفیف اخروی وعده د الله رب العالمین حق ده یقینا د الله رب العالمین اول پیدا کول کې به دوباره پیدا کول کې صد پاره چې بدلور کې کسان چې مومنان دي عمل کوي نه په انصاف سره بالقسط جار مجرور متعلق دی یجزیه پوری والذین کسان کفروا چې کافران دي پر شراب من حمیم اسکل لګر موجود او عذاب علیم عذاب درناک دی ځکه چې دوی انکار کو دا الله رب العالمین هغه ذات جعل السماء ضیاء دلیل دویم دا اول نه خاص چې ګرځولې نور رڼا والقمر نورا زیاده سرانه ته وی چې سره ورته نه کتم نشي کنه او والقمر اسبم نورا رڼا وقدرنا اندازه کړی دي منازل لدی مراتب لدی چې معلوم کې تاسو عدد سنین ولای اشمار د کلونو او د اوقاتو نه پیدا کړی الله رب العالمین دلل مگر پر د حق تحقیق باندې الله رب العالمین دلال د قوم د پاره چې کوي یقینا په اختلاف د تلورت د شپې او د ورځې کې هغه پیدا کړی الله رب العالمین اسمانونو زمکه کې د آیاتونو د قوم لپاره تقوا کوي یقینا هغه کسان لا يرجون چې یقین ساتي تمنه لري ملاقات د زمونږه ورزو بالحیات الدنیا او خوشاله شي دي په ژوند د دنیا باندې مطمئن بیا اطمینان راغله په دې باندې مطمئن علی الدین څوک دي یا ایتها النفس المطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه یو نفس مطمئنه ده یو نفس اماره بالسوء لکه سورۃ یوسف ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم او یو نفس لوامه ده هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا بس ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ونفس لوامه يذكر ذکر یو نفس مطمئن نه یو سړی د داغه نه میخه وکړه او بل سړی د داغه نه تکبیر الله فوت شو د سر د میخ غم دی د ورته وی چې میخه درو کې شي سړیا مانه تکبیر الله خو یو سړی د داغه نه میخم روکه شوی دا تکبیر الله تم تللی دی میخه په خپل کار کې خو تکبیر الله نه دي ته مطمئن علی الدین او چې چرګ ته روکه شي دا یا چې څلورانی زوکه شه ده او ټول لفته اوچي چله مانا اټنی وشي ولته کې مونږ یې د پروا نشته وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله ورب السماوات والأرض واتمان والذین عن آیاتنا غافلون اولئک دا خلق دې مأواهم زید دې اور دې په سبب د کسب دې سره یقینا کسان چې مؤمنان دي عمل کینې او برسېدي لرب دې په ایمان دې سره چشته جنتونو ته چې به یې ګلان دې دا غنولې همیشه به دې کې په جنات النعیم په جنتونو د نعمت کې به بلنه بدوی کې د دوی فيها بدی جنت کې سبحانك اللهم دا بیان دا بلنه سبحانك اللهم وتحیتهم او ملاقات دی فيها بدی کې سلام سلام او اخیری بلنه دی ان الحمد لله ټول ثنا صفت الله پر رب العالمین چې پالون کې د عالم دی ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير زجر کجر رسوله خدای
خلقو ته عذاب پشان د دې غوښتلو خیر لره نو فیصله شوې به په منځ کې فیصله شوې به دوی ته نیټه د دې پرې دا کسان چې امید نه کوي د ملاقات دما فی طغیان په سرکشي د دې قیامهم بعقله وإذا مس الإنسان او کله چې ورسیږي انسان ته تکلیف بری مال لري جنبي د لري کول دا غیر پارا پټاټا منی او قائدن یا پناست منی او قائمن یا پولاړه فلما کشفنا عنه ارکل چې موږ لري کو دا غنا تکلیف دا مر لاړ شکالم یدونه گویا کی زینیم بلله ا تکلیف ته د پاره د لری کولو مسو چې د ترسیدلی کذالک دانګه خسته شوی د مسرفانو ته ما کان یعملون اعمال الذی ثم جعلناکم ولقد اهلكنا القرون زجر تخفیف دنیوی او تحقیق موږ له ډېر پیړې مخکې تاسو نه لما ظلموا لما اشركوا راغلیو دي ترسولان زمونږه یا راوړیو دي ترسولان د دې صاحب دلایل او ما کانو نو دوی چې ایمان راوړی په هغه باندې کذالک نجزي القوم المجرمین دا شنه بدلور کوم قوم مجرم ته ثم جعلناکم مگر زوري تاسو له خلائف فی الارض خلیفگان پس وکي پس د ام بعد پس د دینه لننظر کیف تعملون چې ورسنګ عمل کوي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات او کله چې لوستې شي په دې معنی آیاتونه زما صاف شکوه ده قال الذين يا كسان لا يرجون چې امید ساتي ملاقات زما پیش کې قرآن غیر د دینه دا قانون زمون نه دی خو ځکه په دا دی کې دا فنډامنټلیست دی دا انتها پسند دی زمون خو سوشلیزم خو دی کې د نتنه مسایل حل نشته خلک اکثر د اسلام په دې بنیاد باندې انکار کې مخامخ ویل نه شي وزره کې دا خبره چې اسلام د مسایل حل نه دی اعظم مولانا صاحب دا څټ بصور قدر لیدلی دي نور اسلام معاشي نظام فلسفي دا نه دی کتلی انه دا وی لکیر کې فقیر انه دې سره تعلق شته پکار دا چې د اسلام سیاسي نظام په مدرسو کې پڑھاوي دی یو نصاب دی مستقیم چې عالم سبا د بانک منیجر شي د بانک هم چلولی شي کیشیر هم نو دغه شی دوی پرې خو دی ام بی ام کې بل شي هم کې قرآن کې دا ټول نظامونه دي دا ټول علوم پکې نه دي نو سوی پیش کا بقرآن غیر هذا قرآن غیر د دین او بدله یا بدل کا زمون د مرزي مسلې پکې واچو کله کله اکثر مولیان ته وي وګوره چرته وګټ کې ویل کېږي اگزان مزاق وګړي ته بخره دا لکه په بل بوت کې چې لیکل ها لکه دا کفر دی وګوره ورته ته وګټ کې ویل کېږي چې لیکل دا څه نه پوهه انا مولا مو خاندي خوشاله شي چې او یاله که ولې خاندي ورته وای چې ما سره نشته ځان سره پیغمبر خو نه ما نو ګټ کې لیکلي چې کوم شی موږ ته خدای خوده موږ څه پټو نو کنه چې موږ نه پټو زموږ کار سره وزان له بګه تاسو اسانه مسلې کتلې نو تر ازه کنه زدکوا اسانه مسلې ستاسو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا پیش کا بل قرآن غیر د دین او بدلو یا بدل کړي قل ورته ما کوم لي جواب شکوا نشته نه ما يكون نه مناسب زما د پاره چې بدل کم من تلقاء نفسي د خپل د طرفنا
زه خو پیغمبر خو نه یم او که پیغمبر هم شي د قرآن حکم خو نشي بدلو ان اتبعو ای پیغمبر ورته ووایه ان اتبعو زه تابعداري نه کوم مګر دا خبرې چې ما ته وحی کېدی شي انی اخاف ان عصیت ربي زه یریږم که نافرماني وکړم د رب خپل نه انی اخاف دا صد مسد د جزا ان عصیت ربي دا شرط مؤخر عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې لوی قل ورته لو شاء الله که رضا وي د الله رب العالمین ما تلوته علیکم ما به نه وي لوستلی په تاسو باندې ولا ادراکم او علم به مې نه وي درکړی تاسو ته په دې قرآن باندې یا بله معنی دا هم ده یا نه دی درکړی تاسو ته خدای پاک علم په دې قرآن ولا ادراکم به على لسانه فقط لبست فيكم عمره او تحقیق زی سرشیم پتا سو کی ډیر زمانہ من قبلی پوخا څلوېښت کاله مخکې زندگی تیره کړې افلا تعقلون سوچ نه کوئ تاسو الا تتفکرون فلا تعقلون فمن اظلم څوک دی غټ ظالم من دا چانه چې تړي په الله رب العالمین من درو یا نسبت د درو کوي د الله ته درونن کې تون د الله یقین شان دار نه کامیابی مجرمان ويعبدون من دون الله اعاده دعوه توضیحا اعاده دعوه توضیحا ويعبدون من دون الله عبادت کې دي سوا د الله رب العالمین نه دا څه چې ضرر نشته په کول دوی نه او نه نفر رسول شي ويقولون وي هؤلاء شفاعون عند الله دا سفارشیان دي زمونږ په نزد الله رب العالمین ورته وایه اتنبئون الله څه خبروي الله رب العالمین لا بما په خبره لا يعلمو بما په خبره منی لا يعلم في السماوات ولا في الارض چې خبر پینه دی په اسمانونو کې نه بزمکه سبحان او پاک دی الله رب العالمین وتعالى ډیر لوی دی عما یشرکون دا څه خبره تاسو کوئ چې دا خبره سره نه په دې دنیا کې وجود نه لري نه په اسمانونو کې نه بزمکو کې لري بے فیدی خبره کوي وتعالى عما یشرکون او ډیر په ډیر اوچت دی الله رب العالمین دا سره تاسو شریک ما کان الناس نه نو خلق الا امه واحده جواب د سوال مقدر چې دا خلق یو ول نه دي نو خلق مگر امت یو فاختلفون اختلاف قدي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سورة بقرة کې 213 نمبر کې تیر شوی فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لولا كلمة سبقت من ربك کنوې تیر شوی کلمه د هلاک کېدو د دوی لقضیه بینهم فیصله وشي په منځ دوی کې فيما بعض کې فی اختلافون چې دوی په کې اختلاف کو ويقولون شکوه ده وی دی لولا انزل علی آیات ولن راځي په دمنه آیاتنا من ربي د رب د دینه جواب ورکړه فقل انما الغیب لله غیب الله سره انتظار کو یقینا ز تاسو انتظار کوم کې موعظ ازقنا الناس رحمتا من بعد الضراء زجر دی او کله چې ورسومغه خلقو ته رحمت پس د تکلیف نه چې رسیدلې دوی ته ازالهم مکرم په دغه وخت کې لپاره چلوي فی آیاتنا بایاتون زما کې چل ولکې قل الله ورته الله رب العالمین اسرع مکرا ډیر زیات اسرع دي توي چې د بيزي دا دار چلشي دا یو لان یا یو دار چلشي او دوی ملشي د منځ کې د وقفه ته دې ته ویل کی نو الله رب العالمین د دینم زیات د دینم اسرع مکر ډیر زیات مخکې د الله رب العالمین په تدبیر کې دا غي امتحان نشته او نه دا غي سړی ته اندازه لګی دی
ان رسولنا یقینا رسولان زما یكتبون لیکي ما ستذكرون چې دی فریب کوي د الله رب العالمین اغذات یصورکم فی البحر والبحر فی البر والبحر. دلیل توحید عقلی دریم نوم د الله رب العالمین اغذات چې چلوي تاسو لره په وچو بکې او دریاب کې حتی اذا کنتم التفات د غیبت نه تکلم ته حتی تر دې پورې اذا کنتم کله چې تاسو په فل کې په جهاز کې وجرینا بهم بریح طیبه او روان شي په تاسو باندې هغه ریح طیبه مزدار او فرحوا بها او خوشاله شي تاسو نجاء تاریخ عاصف نراشي هوا ډیره تیزه وجاءهم الموج راشي چپی من کل مکان د هر مکان نو ظنوا دوی ګمانو کې انه وحیط به چې بس دوی غرق شو کنه عذاب دې چاپیره شو. نو ماذا صنعوا في تلك الاحوال ماذا صنعوا في تلك الاحوال په دا وخت کې به څه کوي دعوا الله مخلصين له الدين. ماذا صنعوا في تلك الاحوال نو دعوا الله مخلصين له الدين خالص کې الله لپاره دین او ویسو ویل ان انجیتنا ای الله کتام بچو من حاضر دی تکلیف لا نكون من شاکرین نمون به شکر گزار. فلکن اسدن دا چې د اسدن په جمع په وزن شي نو جمع ده او د قفلن په وزن شي نو بیا مفرد ده. فلکن چې د اسدن په وزن شي نو بیا څه شي ده جمع او که د قفلن په وزن شي نو بیا څه ده مفرد. دعوا الله مخلصین له الدین. یو بوډا به आवाज کو کلی کی کنه چې خیر راوړه بده کی جمعه تر جمعه دروازه کې ولاړ له आवाज کی خیر راوړه خدای بخا طالبانو بس کوته کې راوستي سړی زویا وجره او جمعه نه پیژني هغه ولې دا څوک دی چې دا خیر نه ورکی هغه دا خدای کور دی کنه ما خدای کور پیژندل نه سره زه خو د خلکو کورونو کې ګرځیدم خیر مې غوښته نو آلته کې بس سالی درام مجابر نشست نو هغه جمعه کې کېناست د بسترې واچولو هلته کې من جوړ شو او بیا به چېرته حاجت بازار ته چغې کې خلکو ته به چغې ډېر مخلوق راځئ تاسو د خدای کور خطا کړی دی ما د خدای کور پېژندلی دی. نو کال پس چې مړ کېده نو د خوشحالۍ نه یې بس چغې ویستلې چې من دق بابا کریما فتح څوک چې د سخي دروازه ټکي هغه ورته کولاوي سخي دروازه ټکي هغه ورته کولاوي. نو موږ د خلکو دروازې نیسلې رخ پرېښودی نو طالبان ورته وي به گفته ده وي چې دا چا کور دی چې روټۍ نه ورکړي د خدای کور دی نو ورته وي به گفت خاموش ای چې لفظ خطا است به گفت خاموش ای چې لفظ خطا است خداوند خانه خداوند ماست غلی شد چغې وباسي او د خدای کور دی او صالح درام مجابر نشست یو کال پکې من جوړ شو ما نه د خدای کور خطا شي کله چې مړ کېده نو بیا چغې ویستلې کله چې مړ کېده غلغل کند اسفره کې من دق بابا کریما فتح څوک چې د سخي دروازه ټکي نو هغه ورته کولاوي. مسلمانانو دا خلک دومره ډېر شي دي چې غیر الله ته आवाज کوي بعضې ځان ته یو نسبت کوي بعضې بل نسبت کوي شرکیاتو دعوت ورکی خضر علیہ السلام ته आवाज کی یا ابو الخمیس یا عباس په خبرې خزوی چې کړي به تینه چېرته تویدله کړي خو پېژنې که نه کړي به تویدې کړی کې به پکې ته بیکاڼې واچو یو ګټه وکړه نه هغه به په سکروټو کې سره کړه هغې به کړی ته واچو د هغې کړي به ډېره خوږه وه
اوس په اوس پې نشته نو کړي وسو کوي اپای چې چا سره دي نه هغه کړي پیژني هغه پکې اکثر پکوړې واچي کړه کې چې پکوړې سموسا چی کړي ځان خپل فوني جوار وړي په خکا کړي په خکا لبن کورکمان پکې واچو دا جوار وړي پکې خمزدار ماته کا اصلو غړو تبه پیوکا دو درې او ساک دی پخکړي دی هر قسمه چې هغه ساک په لپاسه کیدا خمزدار اخرى ها زړه دې شو ته قجيو إذا لا مؤثر ندي ها موبايل ولا بشان لا مؤثر ندي ده جيو ده لا هو بس ما تذكر هونك بس نيجي لا تدرك په دې اسرا کې چې تاسو دا دغه وی دا په دوله سره لشي کنه دا ټیم دی کنه دا یو چیز شي یو چې یو در ختم شي بل ول شي دوانه کې څه مسله خو نه یو چې لشي بل را لشي کنه زر ٹھیک دی تاسو ته نه لشي ها نه دي ساندل دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم نو چې کله بچ کی فلما انجاهم او کله چې بچ کی الله رب العالمین اذا هم دا وخت دی يبغون في الارض بغير الحق ترقيب پس مکه کې فساد نه حق اکرم رضی الله تعالی عنہ تختیدو ابو جهل زیو کنه نبی علیہ السلام نو دې جاز کې کېنه وته د کشته کې کېنه سلسله طوفان درز جوړ شو نو خلکو هغه کې چر کړی الله تعالی واستو نو الله نو موږ را تختیدو چې دلته کوم نشو بچ کېږي واپس کېږم واپس شو نبی علیہ السلام سره بیا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده نو په سخت کې مو الله تعالی کې براته کې مو راتم د الله طرف نه تر دې پورې چې ستا پیزار ګواښ کې وشلېږي نو چمیار لویسا اسباب دي خو الله نو غواړي چې خدای پاک زما د دې پیزار بندوبست وکړي زما د پیزار بندوبست زما د ټوپۍ بندوبست دا یقین د یقین سره تعلق لري ناشنه چې ما یاد کړل دا مستاسو ګاون کې د تبل څوکي دغه رو جماعت چې موږ درځون دا کې د جوړ وډې نه چاته مو وای ښا دا د محله چې ختم تاسو کوی کنه رو جماعت به پکې کنه دې زم رو جماعت دی دا څنګه چې اسه مټاینه موږ له بد دي کنه ځان مستن ختمو کې مټاینه خورا موږ به باغ د فلور جوار وړي مزدا خنور شی بو سری دا ما سره دیزي یا بل کسي دا د کلمو خزانه د خوراک کافي دي خو په دې ته هم دعوت ورکړي اوس دې هم ختم نه شي دیزي کېده چې خطا نشي درنه وسته دا او نو څنګه نه ده د خلک جمعه دي روزانه ته تاسو کوم چې ختم ته یو نزدیکی وګورئ روزانه تاسو کومه د تیاری دا ټکی وسره کوم چې کړي خیال ساتي زموږ یو وکیل کې کړي ډیر زیات خاص نه نه خلکو ډیر کړي ډیر زیات شاکر شیخ د الله تعالی رحمت کی اخو خان سره مو هغه مې خوي زمونږ خو تن وجود او استاد زمو هرڅه ما به اکثر کله غلا خپل کور نه مې لکه مونږ میانو ډېر زیات شوقیانو میان به مو ډېر نیسي خوړ کې مونږ سخت ماهر زمونږ دا کړه نه ده دا خوړ کې په لامبو کې په دې کې ډېر زیات ماهر زه په خپله ما ډېر زیات لامبو زه به د خوړ کې غوپه شوم د داسې خطرناک دی کوم داسې ګډ کړم زه به هغې نه لاندې ووتم بل کس څو منټه به زه په دې خوړ کې په سر به مې ښکته لکه ډوب به روان پته به نه لګي نو میان به مو ډېر نیسي شیخ صاحب نه میان نه او کړي و جواب وویل شیخ صاحب
هلته کې موږ سره یو سید میاو که نه هغه دا کړي هغه به میان خوړل شیخ صاحب ته وایي چې شیخ صاحب ته دا میان خوره په ډېر زبردست میان ستا د نور شی تعالی ښه نه دی یو می به لاس کې نیسله داسې یو به خو یا ایها الناس ای خلکو انما بغیکم یقینا تاوان شرارت تاسو علی انفسکم په تاسو باندې دی متاع الحیات الدنیا منصوب بنظر حافظ متیو متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم بما واپس تاسو را وګورئ څوک استاجر ثم الینا مو حالک ثم الینا مرجعکم بما واپس تاسو را خبر وکم تاسو ما کنتم تعملون په عمل تاسو انما مثل الحیات الدنیا حقارت د دنیا بیان انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند د دنیا کما ان انزلناه پشان د باران د انزلناه چې ورمغه غلره ما فختلتا نوزې شي دا سره نبات الارض غیاګانې د ځمکې مما دا سن یاکل الناس چې خوري خلق والانعام سوري تر دې پورې چې واخلي ځمکه خپل زخرفه ډول ډال خپل وزینت او خسته شي وزن او ګمان وکي الذي انهم قادرون علیها چې دی قادر په دمنه اتاها امرنا راشي امر زمان لیلن او نهارا د شپې او د ورځې فجعلنا سیدانو ګرځومږه غلر لورشوي قال لم تغني بالامس گویا کہ دانو آباد پرون کذالک دارنگی بیانی اللہ رب العالمین دلائے اللہ قوم پر سوچ کی واللہ یدعو الى دار السلام اللہ رب العالمین یدعو بلی کلهم کل احد یدعو بلی ہر یو پور الى دار السلام کور دا سلامتیت سلام نم دا اللہ رب العالمین کور دا سلامتیت یا سلامنا او سلام بچوک ہوئی تحیتم فیہا سلام سورۃ رات کی راضی 24 نمبر آیت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سورۃ یونس کی 58 نمبر آیت 15 نمبر آیت اور سلام بچوک ہوئی سلام دا اللہ طرفنا سلام قولا من رب الرحیم سورۃ یاسین یا ادخلوها بسلام آمنین بسلام آمنین ویا دی ہدایت کیا چا چرا سلار برابر تا آکسان دپارا احسنو چنی کی کئی الحسنى خوشحالی دا دیدار الہی و زیادہ او زیادت دی زیادت سی شده دیدار الہی ولا یرحقو او نبا پتوی مخون دی قطرہ تورواله ولا ذلہ و نزلت اولئک دا کسان جنتیان فیها خالدون دی بدی که ہمیشوی والذین کسبوا السیئات والذین کسبوا السیئات جزاء الذین کسبوا السیئات والذین مانسوا جزاء الذین کسبوا السیئات بدل دا کسانو چکین اروا جزان سیئات بمثلها بدل دا بدای دا په مثل الله غي سره وترى قوم پټي با مخونه دي ذلت ورواله ذلت معلوم نشته دې پر من الله دا الله عذاب د الله رب العالمین من عاصم څه بچون کې کانما اوشیت وای کی پټ شوی مخونه دي قطع من الليل دا مفعول ثانی ده قطعا من الليل په حصه شپه کې مظلمن چې تکتوره ده حال اولئک اصحاب النار دا جهنميان دي په دې کې همیشه ويوم نحشرهم جميعا تخفيف اخروی حکومت چې راټول کوم دی لره ټول
ثم نقول بيوغا كسان چې مشرکان دي مکانکم ان كونوا مکانکم یا قوموا مکانکم یا خپل خپل ځای باندې کېنئ ودرېږئ انتم تاسو شرکاوکم او ضمیر د فصل لپاره راوړی انتم تاسو شرکاوکم او شریکان تاسو فزیلنا نو جدائی براولو پمین دی کہ وقال شرکاهم او شرکا دی ما کنتم ایانا تعبدون وکم دین کی وی تاسو جتاسو ایانا تعبدون جتاسو بندگی کول ذکر کنتو علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیبا ما کنتم ایانا تعبدون تاسو زمون بندگی نه کول زندگی کو تاسو مونږه د شرکیاتو نه منع کړی زمون نرستو به تاسو کړی نه هغه زموږ مونږ کافی دی الله رب العالمین گواه پمن تاسو کې ان كنا عن عبادتكم لغافلين نو ان د تشکیک د پاره نه ان مخفف د مستقل یقینا منګه نا خبر استاسو د عبادت نه خبر یو هنالک په دا وخت کې خکارب کی یا معلوم بکی ہر نفس ما اسلفت دی مخی کڑی وردو الاللہ واپس بکڑی شدی اللہ تا چھ مولا دی باق رب الدین ما سکام یفترون چھ دی دروغ تلل پا دنیا کی یفترون فی الدنیا قل ورطا من یرزقکم من السماء والارض دلیلی عقلی سرورم نمبر على سبیل الاعتراف من الخصم چه دا خصم نبکی تبوسی على سبیل الاعتراف من الخصم قل ورطا من یرزقکم سوک دے رزق در کی تاصل اسمان نازمہ کنا او سوک دے یا مالک دے دوری دلو دا نظرنو او سوک روباسی مڑے دا جوندینا او سوک روباسی جوندے دا مڑینا مڑے دا جوندینا او سوک تدبیر دا ٹھولو کارونو کے نصر دا چی دوی اللہ پاک قل ورطا افلا تتقون ایزان نبچ کوئی دا شرک فذلكم الله دا اللہ رب العالمین رب ستاسو باقا وما زاباد الحق الا الضلال سدے پس دا حق نمگر گمرائی دا حق نرستو بیبل سنی گا فانا تصرفون چرت واپس کے دے شتاسو دارنگی حقت کلمت ربک علی الذین ثابت شوی دا کلمت رب ستا پاکستان منی فسقو چی فاسقانم لا یؤمنون دی ایمان روی قل ورطا حل من شرکائکم ازشتے ستاسو شرکانونا من آسو کیا دور خلقا چاول پیدا کول کی بے دوبارہ پیدا کول کی قل اللہ ورطو اللہ رب العالمین اول پیدا کول کی بے دوبارہ پیدا کول کی چرت واپس کے دیشے تاسو فانا تؤفکون یا چرت واپس کے دیشے تاسو بخپلو دروغ منی افق دروغ تو ہوئی قل ورطو حل من شرکائکم سشتے ستاسو شرکانون من آسو یا دی چی ہدایت کی حق طرف تا ولور اللہ رب العالمین ہدایت کی حق طرف تا افمن یهدی الى الحق اکل الناس سواء ایسا طول برابر دی افمن یهدی الى الحق پس آسوک چی ہدایت کی حق طرف تا دیر زیاد لائق دے چی اتباع شدہ آغا اما اللہ یهدی آغا چی لار ورطنہ معلومہ یا آغا سوک چی پخپلا لار نمومی مگر چی ہدایت ورطو کریشی اما اللہ یهدی الا ان یهدا مگر چی لار ورطو خود ریشی فما لکم سری تارز پارا کیف تحکمون سنگا فیصلے کوئی وما یتبعو اکثرهم الا الظن وهم راغستی وما یتبعو اکثرهم تابدارین کی زیادہ الا الظن مگر دو گمان یقینا گمان چی لا یغنی من الحق شیعہ کفایت نشی کولے دا حق ندیوشی یقینا ان اللہ یقینا اللہ رب العالمین علیمهم بما یفعلون دیر زیاد پودے پاس من چی دی کی وما كان هذا القرآن أن يفترى ده تمهيد ده أو زجرم ده أو مبدأ شكوي ده وما كان هذا القرآن أن يفترى زانا جوكرا شوي من دون الله سوى الله رب العالمين ده مفعول مطلق بيد الله من دون الله بيد الله
ولكن تصديق الذي لیکن دا تصدیق دا کتابونه دي چې مخکې د دین دي او تفصیل لپاره د کتاب نشته شک پدې د رب العالمین طرف نه ام یقولون افتراه شکوه ده یا وی د ځان جوړ کړل قرآن لرا قل ورته فاتو بسورة مثلی جواب شکوه ورته پیش کې یو صورت پشان د دې منی ودو بل آسو تاسو طاقت سوا د الله رب العالمین کتا سورشتنی بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بل کذبوا بلکې دروژن کوي دوی چې په نه دي داغه په مطلب باندې بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه محمره باندې صدا بلکې دروژن کوي دوی چې په نه دي داغه په مطلب باندې او بل معنا بلکې دروژن کوي دوی نسبت د درو کوي هغه لرا چې قابو نه دي مونډله په علم سره داغه باندې په علم سره داغه باندې ولما ياتيهم تاويلو او لا تر اوسه پر نه راغله مصداق داغي کذالک دارنګي دروژن کړو کسانو چې مخکې د دینو وګوره څنګه شو عاقبت د ظالمان ومنهم من يؤمن به او ځنې په دې کې هغه څوک دي چې ایمان وروړي په دې قرآن او ځینې څوک هغه دي چې ایمان نه وروړي وربک اعلم بالمفسدین او رب ستا ډېر پوه دی په مفسدانو باندې او که دې تکذیب کوي ستا نو پروا یې مه کوه فقل لي عملي ورته وایه زما لپاره عمل زما دی ستاسو لپاره عمل ستاسو دی یقینا تاسو بري دا هغه څه نه چې زه عمل کوم او زه بري یم ستاسو د عمل نه او ځینې د دوی نه هغه څوک دي چې غوږېږي تا ته غوږېږدي افانت تسمع الصم اتطمع ته څه تمه لرې ای څورولی شې ګونګا ته لو کانو یعلمون ولو کانو لا یعقلون په دې حال کې چې نه پوهېږي ومنهم ځینې د دې نه من هغه څوک دي ینظر الیک چې تا ته ګوري باټ باټ ګوري په مصداق باندې نه پوهېږي افانت تهدي العمي ایت د لار ښودلی شي ړوند ته ولو کانوا لا یبصرون په دې حال کې چې نه ویني ان الله لا یظلم الناس علت د ما قبل عقل ولې نه ورکوي نو الله فرمایي ان الله یقینا الله رب العالمین ظلم نه کوي د خلکو سره شیان دی شي لیکن خلق د ځانونو سره ظلم کوي یوم یحشرهم دیبا پریشانی یوم یحشرهم کله چې راجمع کوم دوی لره کال لم یلبسو گویا کې دنیا سر شي الا ساعه مگر یو ساعت کال لم یلبسو قبله وظنوا کال لم یلبسو ځکه بل صورت کې یا صفت د یوم دی کال لم یلبسو ویوم یحشرهم کال لم یلبسو الا ساعة من النار الا ساعة من النار یو ساعت د ورځې نه یتعارفون بینهم تعارف بکی په منځ خپل کې سورت مومنون کی 101 نمبر آیت کی بل شان نقشه پیش کړی ده فلا انصاب بینهم او یو بل نه بناشنا وي نو جواب دا نه چې دا حالات بدل واقعات بدل یا مطلب دا نه چې فایده به نشي رسول قد خسر الذين يقينا تاوان کی غرذلیا کسانو کذبوا بیا ځانونه تاوان کی غرذلی چې نسبت درو کو ملاقات د الله رب العالمین ته تاوانیان دي خلق چې دروژن کوي ملاقات د الله رب العالمین او نو دوی لار مونږ کی اكو خو مونږ ته د بعد الذي بعد اس نه دوم چې مونږه وعده کړل دوی سره فضا کا شافی او نتوفینک یا وفات کو تعالی فنحن نريك في الاخره کمنګه تا توخو فضا کا شافیک او نتوفینک فنحن نريك في الاخره
فإلينا مرجع من واپس دي دا یا الله رب العالمین حاضر ناظر دے گواہ دے علامہ یفعلون باسم جدی عمل کی ولکل امت الرسول تخفیف اخروی دا ہر امت دا پار رسول لے کل چراشی دی تا رسول دی نو کل جدی تا رسول راغے او کل چراغ دی تا رسول دی وکذبو او دی دا تکذیبو کو نو قضیہ بینم فیصلہ شو پمیند دی کی په انصاف فیصله کړی شي په میندري کې په انصاف سره او د سر ظلمونه کړی شي ويقولون متى هذا الوعد شكوى وی کله دا وعده د الله رب العالمین کتا سرشتونی قول ورته ویا نه مالک د ځان لپاره د ضرر د فقول او د نفع رسول مگر هغه څه چې الله رضا شي د الله رب العالمین لكل امه اجل د هر امت لپاره نیټه مضروب لمهلکه مضروب لمهلكه مضروب لمهلكه لكل امه اجل امه د پاره نیټه ده فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه دي فلا يستاخرون نبا رستو کې دي شی او ساعت ولا يستقدمون مخکې کې دي ولا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون در پاره د تاکید قل ورته رايتم زجر سره تخویف دنمینه ورورت یارات و مخیماتینا دا کم کراج تاسو دا عذاب دا اللہ رب العالمین بیا درزی نوچیش تلوار کی نوچیش منی تلوار کی دا مجرمان او بیا چکل واقعی شی تاسو ایمان روڑے پاو منی ثم استبادیہ عذاب راشی بی ایمان روڑے الان وس او تاسو پدیونه تلوار کو چې عذاب راول ته حکم لګي بیا بوله شاه کسان د ظالمان دی وسکه عذاب دامشګره بلنه شدر کول تاسو له مگر پاسونه چې تاسو کسب کو ويستنبئونك حقنه شکوا سره تخفیف او تاسو کې ستانه اڅ حق د عذاب پرورته ای قسم ده او وربی پر قسم دی پر مونږ یقینا دا حق جواب او نه تاسو بچ کیدون کې بزما کمنه یا الله الله عاجز کیدون عاجز کوم خلاصیدون کې نه او کشی د هر نفس لپاره چې ظلم کړی دی ما هغه څه چې بزما کې دي او فدیه ورکې پاغه سره واسر الندامه اثر سرا در ازدادونه دي اثر سرا د سره دي د ازدادو په معنا د زهرم راځي په معنا د کتمم راځي ازاز ازهرا و کتم اثر سرا در ازدادونه په معنا د زهرم راځي او د کتمم راځي او ښکارا کې دي یا پټه کې خپېمانتیا گله چوینی عذاب او فیصله چې په مندري په انصاف سره دوی سره ظلمونه شي الا خبردار دلیل عقلی پنځم یقینا د الله پر راځي په اسمانو زمکه کې دی الا خبردار یقینا وعده د الله په دشتونی لیکن زیات د خلق لا علمون پوي دا الله جن کولم کول کې دی الله ته واپس وی شرط تاسو واپس یا ایها الناس ترغیب للقرآن یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته موعظه من ربکم واعظ درف تاسو نه ظاهر د افعال قبیحون بچکی وشفاء لما فی الصدور او شفاء دا مرضونو چې په زړونو کې دي د شرکیاتونه صفاکی جسمانی او روحانی علاج کی هدایت او رحمت دې د پاره د مؤمنانو انوار الهی پزړونو باندې الله فایزي اپ نازلی
قل بفضل الله بفضل الله رب العالمین پر رحمت داغي الله پاک فبذلك فليفرحوا نو پس په دې باندې خوشاله شي او فبذلك فليفرحوا بذلك فبذلك فليفرحوا بذلك وخير مما نجمعون او دا قرآن کریم او دا نعمت غرد دارا سنة تاسو جمع کول قول ورته رأيتم دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف وخی ما تا چرایگل الله رب العالمین استاذ پار رزقنا فجعلتم گردوی تاسو ارینا حرام و حلال ورته وایا چې الله رب العالمین حکم کړی تاسو په دې باندې یا په الله باندې درو تړی او ګمان نه کیا کسان چې درو تړي په الله رب العالمین باندې وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة في حق يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس يقينا الله رب العالمين خاوند فضل له بخلق من زیاد خلق شکر نو بس وما تكون في شأن دلیل شپږم دی غیبدانه دلیل او نه ته په یو شان کې او نه دی لوستلی وما تتلو د الف کتابه د شازه عثمانیه وما تتلو من قرآن او نو لوستلی تا مخکې د دې څخه قرآن ولا تعلمون من عمل او نو دې څکړه عمل الا كنا عليكم شهودا مگر مونږ په تاسو باندې حاضر او ناظر گواهان اذ تفيضون فيه کله چې تاسو باس کوئ وما يعزب او نه پټې دی شي او پټ نه دی د الله رب العالمین نه نشي پټې دی درفستانه مثقال ذره من مثقال ذره یو ذره فی الارض بزمکه کې په مثال د یو ذرې بزمکه کې ولا فی السماء په اسمان کې نور کې د دین نو له د دین لا فی کتاب مبین مگر دا ټول په لیک کې دي لوح محفوظ کې دي یا عمل نامه کې دي یا په علم الهی کې دي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم الا خبر در یقینا دوستان د الله رب العالمین نه یره په باغمن ولا هم یحزنون انو بدی غم جن شي اولیاء څوک دي الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء دي چې ایمان وروړي وکانو یتقون تقوا کې نو عمل په شریعت دغه ته طریقت دغه ته سوي طریقت نو چې علم نه نو جاهل څه پیر نشي کېده جاهل پیر وظیفه بقي هر څه بقي وکله مسله کې به تپوس د عالمانو نه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا اللہ والوں کی جوتوں میں وہ چیز ملتی ہے جو بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتی اتباع شرط دے دے وجنوی چی اطلب الاستقامة ولا تطلب الكرام استقامت طلب کوئی کرامت مطلب کوئی ذکا ان الاستقامت فوق الكرام استقامت دا کرامت نعلا دے کرامت نرسل سڑک گمراہی میں تصور دا اور استقامت نرسل گمراہی نرمست ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یو سره د شپې روان دي بادو باران دي خوش ځنګل له اچانک د امسان رڼا روانه شو د تندین روانه شو د یزي تور سره به زو خلاص ده به تکبر شروع کوم دا گمراه یو سره استقامت باندې روان دي کرنا وکړه کوونه نورنا خو د پوی د چنجینم شاته نزي نه ولی شو څه رڼاګانو شو کولی کی نو دا ده کنه چې ته طالب العلم ته الله ولی ته عالم ته الله ولی ته قران تناسي درنا قران تناسي دا غټه رڼا ده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا الذين امنوا وكانوا يتقون نو مدار د کمال کرامت معنوی وی چې هغه اتباع د نبی علیہ السلام
کرامت حسی نه دی چې ما لاس نه رڼا لړه ما د خپې نه رڼا یا زړه مې درز وکړو. اکثر کراچۍ کې وروپر ونیو که نه وایي ستا زما شکل ته مه ګورئ، زه د اخون بابا نه یم، ما شکل یې د اخون نه دی سړی، ما زه د آدم علیه السلام نه یم. ما ځمکې له دې راواچوم، وایي نه خوب کې به یېرېږې. ما ته خو نه یېرېږې د خدای او د رسول نه، د مونډر سونډر شی ما ځان له غول خورې. ما دا مونځ تا به چا پسې وکړو؟ تا پسې. نو بیا ما ته وایي نو ته خو د ایمان باغي یې لوپره. اصل کې خبره دا ده چې اتباع چې کوم دی تابعداري چې ده اطاعت معنوي پکار دی، حسي نه دی پکار. او کرامت والا شی دغه چې سړی معنوي کرامت نه دغه کوي، د پیغمبر تابعداري کوي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، چې تقوا کوي. دا چې دا چشمې اصلي جوړولې دا شي نه کته کېدل بلکې ما ورته مې سره خدای دې هدایت درته وکړي. مې دا زه غوږونو ته اچوم، دا ملکانو ته پیشوګانو ته نه اچوم، نو دا به زه کته کوم بره کوم کته کوم بره. یو ځل موږ یو ځای کې چیس کا وړې غونې چمچې نه دا کتلې لکه د چوډه هغه کې چوي هغه په نه پاکي نو داسې وړې وړې چمچې راوړې د چی دپاره مې دا چی نه ما دا وخت دپاره دی خدای مې هغه دا شو مشهد زه هو خاندان ما ته یې سړی چمچوګانې د ناړه ته ورکوي او د غوږ دي سر. نو کرامات مدار د کرامت چې دی هغه مدار د کمال کرامت معنوي دی چې اتباع د شریعت ده. نو کرامت څه ته وایي؟ عزت ته. کرامت څه ته وایي؟ عزت ته. ولقد کرمنا بني آدم. او کرامت دو قسمه دی، یو معنوي دی چې هغه اتباع د شریعت د مدار د کمال دی، اتباع د شریعت د مدار د کمال. یو حسي دی، هغه خوارق دي چې په یو ډوډۍ باندې 100 کسان ماړه شي. خو دې خلکو له اتباع د شریعت نه پکار، دې خلکو له یو ډوډۍ باندې 10 کسان مړېدل پکار. وي دا غټ سړی وی د دې کور روټۍ راوړه 10 کسان پې ماړه شو. نو ماړه شو نه چل شي. او بیا حسي خوارج چې دي دا په 3 قسمه دي. یو ته قصدن علما وي، قصدن علما. یو ته عملا بلا قصدن وي، او یو بلا قصد بلا علم. لکه واقعه د عمر رضی الله تعالی عنہ قصدن علما و. چې نیل ته خط ولېږه، دریاب ته څه وکړو؟ خط ولېږه. په کې ولیکل ځکه نیل ته به خلکو د کالو ډکه جینۍ غورځوله نو هغه بیا روانېده. نو حضرت عمر صاحب ورته خط ولېږه چې که د خدای په مرضۍ روانېږي روان شه، کنې دا کار مه کوه. هغه روان شو. نو دا قصدن علمني. یو عملا او بلا قصدن وي، لکه ثمرې بې موسمه مریم علیه السلام ته راتلل. او دریم دی بلا قصدن بلا علما، لکه طعام چې زیات شوی و او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته قسم کړو. یا د همسان رڼا د صحابه کرامو تللی. ابو یزید بستامی رحمت الله تعالی علیہم رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې سړی ته ویني حتی یتربع فی الهوا، چې پرلتی وهلې په هوا باندې داسې ناشي. خو چې دی د سنت خلاف دی نو ته پوه شې دا شیطان دا ساحر دی.
20 बड़ा मुसलमान की 327 صفحه کې لیکي علماء دیوبند ټول لغو کړ. انور شاه کشمیری سے فرمایي چې داسې وظیفې راته معلومې دي دا ټول خلق به مسخر کم، لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی کمال کی بات. ابھی کار شیطان می کنی لعنت و کار شیطان می کنی نعمت ولی گر ولی آنیست لعنت بر ولی. کار د شیطان کوي او ایزه ولی نو داسې ولی منی د خدای لعنت. ابھی کار رحمان می کنی نعمت ولی گر ولی آنیست رحمت بر ولی. کار د رحمان کی نو دغه به د الله ولی. خوارق مدار د کمال نه دي. لکه عمر سے بوازو کو یا ساریت الجبل نو عبدالرحمن ابن عوف ورته اجننت یا عمر لیونه شي نو پته لګي په اختیار کې نو په आवाज الله او تو رسول زکات کې ګیره کېدل مالا پاک حفاظت. نو چې دلته کې आवाज خدای رسي او د خپل سړی په شاته نو گزار کې خپل قاتل ورته نو مار چې مام دا گزار چاو کورته ته پوس کړل چې چا زمام نه گزار کړل. عمر رضی الله تعالی عنہ ابو لولو فیروز کړ. مرحبا. نو د دیو جنا دا شی کمال نه ده. کمال چې شه ده شریعت باندې عمل کو. نه دا پنجاب ته چلاړ شي دا غټ غټ بریتونه پرې خو دي چرس بس کی او ریوس گیر به لګولې داتا گنج بخش علی اجبیری رحمت الله علیه مزار له چلاړ شي نو خلق به ریوس ګور لګول داسې بر ټول هلته کې په فوټ پاتون مونږ سا میډیا ولا خځې مونږ سره سړی مونږ سره حرامتوبونه کې چرسونه سکي لغړتوبونه کې د بدکارۍ اړې جوړې کړې دي. د اولیاو د زیارتونو بې حرمتي کوي. هلکه ته ریوس ګیر دلته نه لګوې نو قرآن خو دلته کې حق کتاب دی نو ته خو دا نه چې په ریوس ګیرونه لګوې نو دا ناپوهه. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى دې لپاره بشارتونه خوشحالۍ په ژوند د دنیا کې. ځکه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نو في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تبديل لكلمات الله. نشته ده ناسخ د فیصلې د الله پاک. لا تبديل لكلمات الله. نشته ده ناسخ د فیصلې د الله. ذلك الفوز العظيم دا بره دی لوی. ولا يحزنك قولهم تسلی ده او همجن دي نه کې تاسو له وینا درې یقینا عزت د الله پر ټول او دا الله اوریدونکي علم ولد الا ان لله ما في السماوات. دلیل عقلی موم نمبر الا خبردار یقینا الله پر حاصل په اسمانونو کې دی او حاصل په ځمکه کې دی. واتبعوا الذين او دې کې څو ترجمې دي. یو دا الا خبردار ان لله دا الله رب العالمین لپاره هغه چې په اسمانونو زمکه کې دي. وما يتبع الذين او تابعداري نه کوي دا مشرکان تابعداري نه کوي دا مشرکان سوا د الله رب العالمین نه د شرکاو بلکې په حقیقت کې بلکې تابعداري کوي د خپل ګمان. بلکې تابعداري کوي د خپل ګمان. په حقیقت کې تابعداري د څه کوي؟ د خپل ګمان. او دویمه معنا ما موصوله هغه چې بلې تاسو هغه چې تابعداري کوي. ما موصوله هغه چې تابعداري کوي هغه څوک چې بلې تاسو سوا دا الله تعالی نه شرکا نو په حقیقت کې دی د خپل وهم تابعداري کوي. او دریم الا ان لله ما فی السماوات. خاص الله رب العالمین لپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي. یا الله خبردار ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما موصوله خاص الله رب العالمین لپاره دی هغه چې تابعداري کوي هغه څوک
چې بلې تاسو سوا د الله رب العالمین نه خو د الله تابعدار دي نو تاسو د چا تابعداري کوئ وإنهم نه دوی الا یخلصون مگر اټکل کوي والذي د الله رب العالمین شپه مظلمه والذي جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه چې تاسو آرامو کې پدې کې والنهار مبصرا وجعل لكم النار مبصرا سنة الاحتياج وجعل لكم النهار مبصرا ان في ذلك يقين پدې کې دلایل یا قوم د پاره چې اوري خپل ورته قالوا دي قالوا اتخذ الله ولدا شکوه ده وی دي جوړ کړی الله رب العالمین ځان پر نائب زوی پاک دی الله رب العالمین جواب والغنی ده الله بے پروا دی الله پر چې بس مانو زما کې دي ان عندكم من سلطان بهذا نشته تاسو لپاره په دې من څه دلیل یسوي په الله رب العالمین باندې خبره تاسو معلومه نه ده قل ورته ان الذين يقننا كسان زجر سره تخويف وکړي یقینا کسان چې تړي په الله رب العالمین باندې درو لا يفلحون کامیاب بنشي متاع فی الدنیا لهم متاع فی الدنیا دې لپاره جون سامان د دنیا په جون کې بیا ماته واپس لري دا بیا بوسه کوم دي تا عذاب سخت بما كان يكفرون ځکه دوی انکار کو وتلو عليهم نبأ نوح تخويف دنیوي دلته کې دلیل نقلی راغلی دی نو تاسو د حکیم صفت چې حکیم راشي دلیل عقلی نو جواب دا تخويف دنیوي نمونه ده نبأ ست ویل کی روح المانی فرمایي چې نبأ ما له شان هغه خبر دی چې هغه عظیم خبر وتلو عليهم اولو لپدیمنی واقع د نوح علیه السلام کله چې وی د قوم د اس قال کله چې دوی خپل قوم ته یا قوم زما تاسو منی بد لګي ودرېدل زما تاسو منی سترانه کوم وتذکيري وعظما بآيات الله او آياتنا الله رب العالمين فعلى الله توكلت ما الله من ځان سپارل دي فلا بأس فاجمعوا امركم راجمه کې کار خپل او شرکا خپل ثم لا يكونوا او به د نشي کار تاسو علیکم پتاس منه غم ما پټ ثم اقضوا بفیصلو کې الی ما په حق ولا تنظرون مت ولا تنظرون مت مهلت مرا کوي فین تولیتم که تاسو مخ واړو نو غواړم تاسو نه مزدوري یقینا اجر زما په الله رب العالمین دی او حکم شوی دی ماته چې زم شم زدا اول نمبر مسلمان فکذبوه نو ماضی استمراری ده فکذبوه نو دروغجن کوي دلاره په مخه ماضی استمراری فکذبوه بچ میں کاغل راو مما او هغه څوک چې د سرو فی الفلک جهاز کی وجعلناهم مگر زوی دي له خلائف فی الارض واقداران او خلیفگان پس ما کې واغرقنا الذين غرق میں کا کسان چې دروژن کولی آیاتون زمان نسبت درو آیاتون زماتا فانظر وګوره څنګه شو عاقبت دم يرون یا يرول شو ثم بعثنا من بعدي تخفیف دنیوی بیا می راولې کوم موږ راولې ګل رسول دین رسولان قوم داغي تفجاهم راغي دي بالبينات فصار راول دي تصاف دلائل فما كانوا ليؤمنون دستور د دین نو چې ایمان راوړې پاغي منی ځکه چې تکذیب کړو دوی دا من قبل بخا دارنګ موږ وو پوزرونو د معتدین ظالمانو منی ثم بعثنا من بعد تخفیف دنیوی بیا می راپورته کړ اولېګل من بعد پس د دینه موسی علیه السلام هارون علیه السلام فرعون ته غټانو ته پیاتونو خپل سره دې تکبر او کانو قوم مجرمین او دا قوم مجرم فلما جاءهم الحق هرکله جراغ دې ته حق زمونږ طرف نه قالو دې ان هذا لسحر مبين یقینا دا سحر د ښکارا وی موسی علیه السلام اتقولون للحق ایڅوي حق ته کله چې راغی تاسو ته سحر هذا سحر دې دا او شان دل نه کمې سایران قالوا دوی اجیتنا پیش کوم ته اسراوړي تا موږ لرا پیش کړی دی موږ ته تا چې واړې موږ لرا دا څنګه چې مندلې موږ پاره پلان نه خپل وتكون لكم الكبرياء او شیستاس د بارا چودراټ وتكون لكم الكبرياء او شیستاس د بارا مشری نن سبا کې نام مولیان اسلام نو غړي اسلام آباد مشری بوله
وایي ته یې غواړې موږ نه شو غوښتی ته په کرسۍ سم راځې او زموږ په کرسۍ سم نه راځو نو دا هغه وخت به دا خبره دوی کوله پیغمبرانو باره کې چې ته موږ ته د خپل شي نه موږ اړوې ډله زموږ خرابوي وتکونو لکم الکبریا او شي ستاسو دپاره مشري فی الارض په ځمکه کې یعنې تاسو د اقتدار ولئ کرسۍ قبضه کوو وما نحن لكم بمؤمنين تاسو باندې ملګرتیا نه کوو ستاسو باندې یقین نه لرو وایي فرعون راولئ موږ ته هر ساحر پوه فلما جاء السحرة ورکله چې راغله ساحران قال لهم موسی ویل د موسی علیه السلام القوا وغورځوئ تاسو ما عسى انتم ملقون چې تاسو غورځوونکي نو دا خو امر راغی او امر په بدۍ باندې خو ګناه دی وایي دا امر برای تحقیق دی یا امر برای اصلاح فلما جاء السحرة ارکله چې فلما القوا ورکله چې دوی وغورځول قال موسی وی موسی علیہ السلام ما جیتم بی دا کوم شی چې تاسو پیش کړی دی السحر هو السحر دا سحر دی نو دا مبتدا او وروسته خبر هغه شی چې تاسو پیش کړی دی یا تاسو راتګ کړلی په هغې سره السحر نو هغه سحر دی بس هغه دا خو سحر تاسو ان الله یقینا الله رب العالمین سیبطلو زر د چې دا برباد کی ختم بکی یقینا الله رب العالمین نصالح کی عمل د مفسدان ويحق الله الحق بکلماتی ويحق الله الحق او ظاهر بکی الله رب العالمین حق لرا په حکم پر سره ولو کرہ المجرمون اگر کبد گڑی مجرمان یا ويحق الله الحق غالب بکی الله رب العالمین حق لرا په حکم پر سره اگر کبد گڑی مجرمان فلما آمن لموسى فما آمن لموسى او اندرد موسى عليه الصلاة والسلام سلام غير رسول زانان دا قوم دا غرا على خوف من فرعون على خوف من فرعون سره دا خوف دا فرعون نا يريدلون كان ثم تبد نقصان ورسي يا على خوف من فرعون باوجود دي جدي فرعون چودراتو خدا خوف فتل ہونا قدری مرگرتی آو د خوف باوجودی مرګرتیا ومل ایم د غټان دی ان یفتنهم چې عذاب ورکړي دوی لره فتنه کې واچي دوی لره یقینا فرعون چې دی تکبر کوونکی او په ځمکه کې یقینا دی د مسرفینو نو زیاتې خور وی موسی علیه السلام ای زما قوم ان کنتم آمنتم بالله که تاسو ایمان ور په الله رب العالمین راوړی وي نو په هغه باندې ځان وسپارئ که تاسو مسلمانان یې فقالو علی الله دوی وی چې مونږ په الله باندې توکل کړی دی ای رب زمونږ لا تجعلنا مګرځئ مونږ فتنة چقولی شوي للقوم الظالمین دپاره د قوم ظالم چقولی شوي فتنه چې مونږ باندې له پاسه وګرځي ونجنا او بچ که مونږ برحمت ونجنا بچ که مونږ لره برحمتک برحمت خپل سره من القوم الکافرین د قوم کافرنه واوحینا الى موسی واخیه او وحی وکړم موسی علیه الصلاة والسلام او ورور دغه ته ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا دې کې مې یو څو ترجمې دي واوحینا الى موسی واخیه او موږ وحی وکړم موسی علیه السلام ورور دغه ته ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبله چې برقرار اوساتئ د خپل قوم دپاره په مصر کې کورکی وساتئ او جوړ کړئ په دغه کورونو کې جوماتونه یو دا معنا برقرار وساتئ د خپل قوم دپاره په مصر کې کورونه او جوړ کړئ په دې کورونو کې جوړ کړئ په خپلو په دې کورونو کې یا په خپلو کورونو کې جوماتونه او دویم معنا جدا کړئ د خپل قوم دپاره محله یو دا او دویم معنا اوحینا الی موسی ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا چې جدا کړئ د خپل قوم دپاره په مصر کې محله او جوړ کړئ په دغه محله کې خپل جوماتونه جوړ کړئ چې چودرهټ پکې نه
زما جماعت ته سیاسي خبرې پکې نه نه داسې جماعت جوړ کړه چې او داسې لوډ سپیکر ول راوړه بختي رحمان خبره چې بنګار کې او داسې ټیپ مې پیدا کړی دی ډبلو سپیکر والا خوله داسې کېږي ډبلو سپیکر داسې کوړن څه کوي کوړنچار کوي نو تاسو ماشین لوډ سپیکر پیدا کړئ چې کوړنچار نو جوړه که جدا کړه د خپل قوم لپاره محله او جوړ کړه په دې محله کې جماعتونه ادریم وګرځوي په مصر کې مساجد او وګرځوي دغه جماعتونه مراکز د دین دریم معنی څه ده وګرځوي په مصر کې په ښار کې جماعتونه او وګرځوي دغه جماعتونه مراکز د دین مراکز د دین دریمه ترجمه وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة كوي منزنا وبشر المؤمنين زير ورك مؤمنين وقال موسى يا موسى عليه السلام ربنا يا رب زمنا إنك آتيت فرعون يقينا تور كل فرعون تا ملأك زينة دول دار وأموالا معلومة بجند الدنيا كي ربنا يا رب زمنا ليدل عن سبيلك تي گمراه کی خلق دستار لارنا ربنا يا رب زمنا اخاڑا راولی پمالون ددی منی او سخ والي راوړي په زړونو د دې منې فلا یؤمنو چې ایمان نه راوړي حتی یروا فلا یؤمنو دې دوی ایمان خو نه راوړي تر دې چې ویني عذاب علیم عذاب درناک فلا یؤمنو چې دې ایمان را نه وړي نو څه مطلب خلک د ایمان نه اړای مطلب دا جھوٹے ایمان کی توفیق نہ دینا جھوٹے ایمان کی توفیق مت دو ان کو دروجن ایمان چې خلق دوکه کې چې اعظم مسلمان ریاست مدینه و ریاست یس دا څنګه مدینه ده خدای دې سوالو کې خدای دې فتنه نه مخلاص امين دې فتنه نه خدای نه خلاص امين څنګه ته موږ غټه فتنه چې دې ملک و نور د ملک له رواني تقسیم وي والله دې علماء دې ول دین او دنیا اقتدار امين هم مشران دې الله حفاظت امين نه لاړه اوس ګور دې به خدای ورکړي موږ له خدای په د دې دنیا عزت راکړي په دین کې په دنیا کې دا مرګري چې دی الله دې ستومانه کی الله دې پریشان کی زمون پارټي زمون جماعت الله دین دنیا ترقی ورکړي کوم چې مفسدان دي الله دې هغه تباہ ورکړي امين وایي امين امين رښتیا ډېر روان کار دي هذا مولانا صاحب زمان مشران دي الله في حفاظته ولا يؤمنوا جھوٹ ایمان کی توفیق مت دون حتى يروا العذاب الأليم قال وی الله رب العالمین قد اجیبت دعوتكما یقینا قبول شو دعا واستغفر دعا موسی علیہ السلام دعا کول هارون علیہ السلام با امین وی موسی علیہ السلام دعا کړل هارون علیہ السلام به سویل امین وی ادي ورته سوي سورۃ زخرف کې راشي 88 نمبر یا ایها الساحر ادع لنا ربک اے ساحر زموږ لپاره سوال تاسو رزیل قام قالوا يا الله فقط اجيبت يقينا قبول شو تحقیق قبول شو دعوتكم دعوت سودان فاستقیمانو برابر شي ولا تتبعان تابعداري مکوئ د الله دا کسانو چې لا يعلمون چې نه پوي وجاوزنا بني اسرائيل البحر او تیر ومست په بني اسرائيل په دریاب کې ورپسې شو فرعون او لخر داغه بغي وعدوا وزد کې په دشمنی کې تر دې پورې ځا ادرک الغرق کله چې فرعون را نږدې شو موسی عليه السلام مرګرو وی موسی عليه السلام ان لمدرکو ان لم قال موسی انما هي ربي سيهدين نو دې بار کې څه ونه وی دوی د بار سوال کړو خدای نو چې دا ټول ما سره دي انما هي ربي سيهدين ما سره الله نو دې ویل او نبی عليه السلام چې ان الله معنا ابو بکر صدیق ورته کدا خلق خپل خپل وګوري مونږ وی نو نبی عليه السلام ورته وی چې فما ظنكم بالاثنين الذي دو کسان مستاسو ګمان دي چې درې مو سره الله درې مو سره څوک دی الله درې مو سره څوک دی الله
الله رب العالمین بدی سکی بچکی الله بچکی بچکی ان الله معنا الله زمون سره دی اذ قال لصاحبه لا تحزن اذ هما في الغار ان الله معنا الله زمون سره نو دې ځنه پته ولګي چې نبی رسول الله په خپل مرګ څومره اعتماد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ډېر لوی انسان ابو بکر صدیق ډېر لوی انسان خدای دا ابو بکر صدیق صفات موږ ټول کې راوړي الله دې زمونږه مرګتي اوسر نصیب سره نبی علیہ السلام سره انبیاء اوسر صحابه کرام زين چې عمر صاحب دې زمانه کې یو سره وډان مې کنه درس خلک وایي چې مو خون وکړو دا چې په سره خو ته ولې دم ورته تقبل خپل کلمه باندې نه تقبل چې دا کلام په دې کلامانو متکان کې په دې چې دا یو دې وړه وو مدني وال پکار دی مدني دا وال پکار دی چې هغه به څور دی عمر رضی الله تعالی عنہ ما ورته چې دی نو ډېر موها کمزوري باندې چې کوم نیونی سا او لسه پیډو دا چې جوخت جو کله څنګه لسه پیډو وال پکار کله کله دغه شي وسار موږ د سبق لو د تلاوت شروع کړو یا خدای پاک مې حق له چاره زده کړ نور د 50 کالې وسته عقل زده نو بعض خلک وي حتی اذا ادرك الغرق قال واذا امنت ما ایمان وړل نو شان لا اله الا لا اله نشتره بل اله الا الذي مگر اغذات پازات ایمان دي امانت بي بنو اسرائيل چاونی ایمان وړل بنو اسرائيل او وګدوګ د مدونه شروع کړل وګدوګ د مدونه شروع کړل لکه چې اکثر د پی ټی ای والا وਹੀ الاس دي نه زه تاسو سره ځاسي چکر لته دا وخت انه لا اله الا انا الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين د ایمان پیاس کی منظور دی او کنه د باز خلکو منظور دی په قول الله چې منظور نه دی نو دې څنګه چې شروع کړی نو فرعون چې کله علا کېدو نو خطیب څه وی وخت نور مخامخ ورته نو جبريل هغه خټه په دخله کې ورته کې خپلته پرې خو چې دمن خدای پاک په دمنه ترس رانه خدای پاک په دمنه ترس رانه حال دې خرج الان وقد عصيت وسيمان راوړي وقد عصيت قبل او تا انکار کو بخا وكنت من المفسدين او تيد مفسدان فاليوم ننجيك ببدنك ننوز منغا بچکو ستالرا جوسستا یو معنا چا دا کړل چې ننجيك په معنا د لاو کول سره لتكون تشيل من خلفك سوق چې رستوري ستانا آیات النشانه وان كثيرا من الناس يخلون زياد خلقو عن آیاتنا لغافلين لا تنظمنا خبر سمرو شو نیمه سپاره دورکو دا سپاره ختم ولقد بوأنا بني اسرائيل او يقين منغا ترغيب زمر کو بني اسرائيل زي مزدار ورزق مولوکو من الطيبات مزدارنا اختلافنا کو دوی تر دې پورې چراغ دې علم یقینا رستا فیصله وو کې به من ذکر ورځ د قیامت په اړه چې دوی په اختلاف کو فإن كنت في شك زجر دې او تعریض هم ځکه پیغمبر خو شک نه کوي مراد ته امت دی فإن كنت في شك كيف تبشك مما دا سنان زلنا چرا لګل لمنګا انزلنا لګل لما اليك تا فاسأل الذين تقوسوا كذا كسان يقرؤون الكتاب نبي عليه السلام لا اشك ولا اسال ولا تقوس نقول الله خو الله بارك بزچانه تقوس فاسأل الذين يقرؤون الكتاب تقوسوا كذا كسان چلو الكتاب من قبل رستله كتاب من قبل كبخاستان عبد الله بن السلام لقد جاءك يخنا غلطة حق درفتنا فلا تكونن من الممترين مكي لا يشكون كنا نبي عليه السلام لا أشك ولا أمت ولا تكونن من الذين مكي ذاك سان نجدرون كياتنا
فتكون عاقبة من الخاسرين تاوانين الذين يقنون آكسان چې ثابت شوی په هغې ونې نازم حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون چې دوی به ایمان نه راوړي ولو جاءتهم كل آية او که پیش کی دي ته هر قسم دلیل حتى يروا العذاب الأليم تردي چې ویني عذاب درناک فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس پس ولی نو اهل یو کلی چې ایمان راوړې په چې نفر رسولې دوی ته ایمان د دوی مگر قوم د یونس علیه السلام چې کله په عذاب راغی چې عذاب راغی غر په اوچت شو نو دوی دعا وکړه اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت او دا ډېره بهترینه دعا ده اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن خدای پاک ته ډېر لوی زمونږ ګناهونه ډېر غټ موږ سره هغه معامله وکړه چې ستا د شان سره ښایي کوم چې زمونږ د شان سره ښایي هغه معامله موږ سره مه کوه انت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله نو الله تینا عذاب لر لما آمنو کله چې ایمان راوړي دي کشفنا لرمې که د دوی نه عذاب د شرمولو په ژوند د دنیا کې او فایده مې ورکړې الهین تر یو وخته پورې یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک حضرت یونس علیہ السلام ننوا علاقه ننوا علاقه کیو او علاقه موصل نومي علاقه دي ته مبعوث او تفهیم القرآن والا لکی مدودی سے لکی چې حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کوتاہیاں سرزد ہوئی تھی یو کوتاہی چې سرزد چی نو اللہ وی بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت بیا خواہ پیغمبرم نشی کی نو دی وی د صحیفو د یونس نه معلومیږي چې هغه پر رسولو کې کوتاهی نه کوي ابه وی چې دا خجومه انبیاء نه ما یونس علیہ السلام خپل قوم ته چې عذاب راځي انسان قانون دار چې کوم ځکه اکل عذاب راځي نو پیغمبر غزي پریدي د قوت قوم راپورته شو چې چرته شو یونس څه شو یونس چې مونږ په ایمان راو او دعاګانې شروع کړې الله په غرو چت کړه عذاب په شروع شو دوی دعاګانې شروع کړې الله من ظلم قطع عظمت وجلت وانت خدای عذاب لري نو هلته کې د چانه تاسو کې چې عذاب راغلو نو هغه سړي چې نو راغله نو بیا قانون دا چې دروژن له سزا ورکول نو ته خپل ګمان کتاب وی نه د کې کوشته ته وکړه نو کشته سیلابي چپیراله غر کېدله یو کس پکې زیات شوی دی معلومیږي دا چې سړی د خپل بادشاه نه خپل مالک نه تښتېدلی نو چې پچې وغورځولې خسرې وغورځول قراندازي وکړه د ده راوخوت دی د خپل اړوندونه کتل سیند هلته کې یو غټ مهیا و هغه خوله تیاره کړې وه هغه راتېر الله مهي ته وویل چې ازمای به نه څلوېښت ورځې د مهي په خېټه کې وویستې او بیا مهی ولګېد دی وغورځو غاړې ته قیق نو دی بالکل نازک و الله رب العالمین پې د کدو نه راوخېدله خلاف العقل کدو خو ونه نه که او د خوراک دپاره به انځر راتله مزهدار شی او خوراک ولا جبریل امین راوړ نو مودودي دا خبره نه نو دا خبره غلط دا اسرائیلیت الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم العذاب ولو شاء ربك غرا ربسا ایمان بروړ یا چا
چې بس مکه کلهم ټول جميعا په جمع سره. نو مشیت په دې باندې نه ده، مشیت په دې باندې نه ده، خو نیت دا پکار دی. لکه تبلیغي جماعت وایي چې ټول دنیا ایمان ولا شي کېدای شي نه، خو نیت بدای. زمون کار څه دی چې په ملک اسلامي نظام راشي، راوستل زمون کار نه دی، خو موږ مهنت وکړو. موږ به جماعت سره منډه وو چې کوم جماعت قیادت علما کی مفتی محمود کا، اوس مولانا عبدالرحمن صاحب کی رحمهم، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، درخاسی صاحب رحمۃ اللہ، او خصوصا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا جماعت عوامی کړه. اوس مولانا عبدالرحمن صاحب الله دې ټول الله زندگی ولا ورکړي، نور ته الله جنتونه نصیب کړي. نو چې आवाज خود دین کی کړه کہ اکبر نام لیتا ہے اس زمانے. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جميعا. محنت بتکه اسلام راوستل ساکار نه دی. دی مولا اذان وین دا ټول خلک په منزله دی پیاجی بازار کې ډانګو سری خلک برولي نه. اذان دوی خلک راځي شي نه راځي ودی راځي. بر رسولان بلاغ وباشي پہنچانا ہے منوانا نہیں. افانت تکرہ الناس اانت مالک رقاب الناس اانت تکرہ الناس اانت مالک رقاب الناس. تس مالک خود خلق د سټونو نه، اانت مالک رقاب الناس. افانت تکرہ الناس ایسا حضور خلق لوړي تر دې پوری چې شي مسلمانان. وما كان نفس او نه د کار ته نفس ان تؤمن چې ایمان وړي مگر په حکم د الله پاک او ګرځي الله رب العالمین پلیته لره پاک سلام الله عقلون چې نه پوي. فلن زرو ورته انتظار کوي مازه ګوګوره ما څه بس مانونو کې زما کې دی. وما تغني الآیات او نه د فکوي آیاتونه والنذر ايرون کی عن القوم لا يؤمنون عذاب د قوم دا څنګه چې ایمان راوړي. فلينظرون الا مثل ايام الذين تخفيف دنيوي. فلينظرون اسنغوري الا مثل ايام الذين انتظار نکوي مگر الا مثل ايام الذين مگر پشان دروزو هغه روزي چې تیری شوي دي من قبل بخار دینا. ایام لکه ایامنا مشهورة فی عدونا، ایامنا مشهورة فی عدونا. ایام مطلب هغه ورځې یو تاریخي واقعات چې تیر شوي دي مخکې، هغه کې عذابونه هم راغلي، ابتلا هم راغلي دي. قل ورته فانتظروا انتظار کوئ انی معکم یقینا موږ ستاسو سره انتظار کوونکي. ثم ننجي رسلنا بشارت دی بیا بچ کوو موږ رسولان خپل هغه کسان چې مؤمنان دي. کذلک دغرنګې حقا علینا ننجي المؤمنین. الزام تفضلی بچ کول لازم دی موږ باندې په بچ کول مسلمانان. خدا الزام تفضلی یا الله بچ کینو زموږ څخه قل یا ایها الناس چې موږ یا تفضلا دی یا غیر تفضلا. قل ورته یا ایها الناس دا دعوی تفصیلا ذکر ده، دریم ځل دعوا تفصیلا. ورته یا ایها الناس خلق ان کنتم فی شک کتا شی په شک من دینه د دین زمانہ نو بندگی نو کوم دا چا چې بندگی کوي تاسو من دون الله سوا الله رب العالمین، لیکن بندگی کوم زدا غزاد یتوفاکم چې مرتی تاسو لره. وما توکم شی چې زشم اول نمبر مسلمان. واغن اقم وجهک و امرت ان اقم وجهک او ما ته دا حکم شی چې برابر کم مخفل الله رب العالمین ته چې پاک دی. ولا تکونن من المشرکین او ما ته حکم شی دی ما ته ویلي چې مکه د مشرکان نه. ولا تدعو من دون الله او ما بلا سوا د الله رب العالمین نه هغه څوک سره د الله رب العالمین نه هم بلا من دون الله بغیر د الله رب العالمین نه هغه څوک لا ينفعك چې نه فنشي رسول داتا او نظر د فکول شي او کتا را کارو کوي یقینا ته ظالمي په دغه وخت کې. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو او کرس ورسی تا الله رب العالمین تکلیف نشته لري کوم کې تکلیف ته الا مگر صرف الله د قصر حقيقي. وان يردك بخير فلا راد لفضله
او کو ارادو کې پتا منه د خیر رسولو نشته واپس کوون کې د الله رب العالمین د فضل یا سید فضل را چا چې راشي بندګانو نه الله رب العالمین غفور رحیم دی. قل یا ایها الناس اے خلق یا ایها الناس الفتح الرحمانی کې با شیخ عبدالقادر جیلانی خپل بچو ته دا آیت خو دا ورته زیات قل یا ایها الناس ورته اے خلقو یقینا راغلی تاسو د حق رب تاسو نه چا چې ومنه تر څوک چې بنې غلار شو یقینا د هدایت د ځان لپاره د هدایت د خپل فیده ومن ضل څوک چې گمراه شو فإنما يدل علی یقینا گمراهی تاوان په منه دا وما انا علیکم بوکیل او نیم ز تاسو منه دار غازی موار وتبع ما یوحى الیک تابعداری دلیل وحی او تابعدار شب ما دا څه جوړ کړي چې ذات واصبر تسلیدا صبر کوا تر دې پوری يحكم الله چې فیصلو کې الله رب العالمین دا الله رب العالمین غره فیصله کوونکی دی.